د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه په زمانه کې تجارت شروع که اوس موږ تجارتونه کوو که نه کوو د هر چا خپل خپل تجارت او کار دی تیل یې راوړه د زیتونو او هغه د 40 زرو اشرفو یا د دینارونو تقریبا نو چې د 40 زرو دینارونو هغه څومره د زیتون تیلو هغه په ډرمونو نو محترم هغې به غټ ځای نه نیو اوس ایمان وایم نن تا خپل ځان موازنه وکړو ځان یادو اول په هغې کې یو منګک پرېوتل او هغه دومره ډېر تیلو چې په هغه تیلو کې د منګک تصور هم نه راته چې منګک پکې یو سیټ پروت دی غټ تالاب و غټ تالاب نو ټول تیل یې ونیول او دریاب ته یې اړول چې ورته حضرت لیونی شوي 40,000 دیناره دي دا ته څه کې دا کوم ځای کې چې منګک پرېوتی دی آته ختم کا او دا دې خوا دا خو دا لوی تالاب دی د تیلو دا ته څه کې هغه ویم دا راته اسانه ده 40,000 بربادولی شم خو خپل وجود نشم دردولی چې الله مې په جهنم کې تمامه زندگی داسې ونیسي وایي زه د ماچس دا تیلی نه دی د دې اور نشم برداشت کولی نو زه د ماچس او د لیټر د تیلی اور نشم برداشت کولی چې اوس دې پټ رانه اړی د ما د اډوکې ښکاره کوي نو زه به د الله اور ته څه ځان ټینګ کړم دا راته اسان دي ټول تیل یې واړول محترمو لیکن کامپرومایز یې ونه کړه چې یاره دا په مؤمن باندې خرڅ کړم نن خو ته محترمو چې شی ریپیر کړي نو بیا یې خرڅې یاره جي دا فرش مال راغلی دی اوس تا ریپیر کړي یو خرڅې په فرش باندې او ځان ته مؤمن وی محترمو نو موږ تاسو ځان ته مؤمنان وایو الله دې زموږ داسې ایمان نصیب کې څنګه چې د صحابو ایمانو آینده جمعه به درته په دې باندې بحث کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين